مفتی ظهرعلی خان صاحب ما ته دا ارشاد فرمایلو چې ګیره کلول خلق په ګناه کې نه حسابي او نه دې ته ګناه وایي. نو د دې په باره کې داسې نظمونه جوړ کا چې د خلکو ته د شاعر په ذریعہ باندې د ګیرې عظمت ښکاره شي او د ګیرې حیثیت ښکاره شي چې په اسلام کې د ګیرې څه حیثیت دی، څه وقار دی، څه عظمت دی، څه شان دی. نو ځکه ما د هغوی په فرمایش باندې دا نظمونه تیار کړي دي او بیا راته مفتی صاحب دام او فرمایل چې ګیری خریلې د خپل نبی قاتل له د دې نظم با دا عنوان کړي. نو دا هغوی په فرمایش باندې دا هغوی په فرمان باندې د دې نظم عنوان ما کې خودو ګیره خریلې د خپل نبی قاتل له. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدعا مبارک لکه څنګه ما اوفر عرض کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دو مقاماتو کې په دو موقعو کې بدعا کړې ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام شان سره بدعا نه خای، لیکن د دې سوجه به دا چې کله زیات څوک په غلط کار یا په زیات جرم یا زیات نبی علیہ السلام ته دک او تکلیف په کم کار باندې رسی، نو بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جبنا د نبی علیہ السلام د زړه بدعا خېږي. نو یو مقا هغه چې کله د نبی علیہ السلام لړو ته طلاق ورکړی شوی و، نو هغه دامات ته دو دامات او هغوی دواړو ته خیره وکړي چې الله پاک جل شانه دې د خپل سپونه یو سپې په تاسو باندې مسلط کړي. نو هغه بدعا د نبی علیہ السلام قبول شوه او بیا وی یو زمری رالو او دا وی هغه دامات چې کوم دی ختم کو وی خوړلو. او بل موقع داسې وا چې نبی علیہ السلام ته د کافر بادشاہ د طرفنا یو دوا کسان راغله او هغه بادشاہ را لېږلی و نبی علیہ السلام ته. نو هغوی ته چې کله وکتل نو نبی علیہ السلام چې دای شکلونه وکتل چې ګیرې کلې کړې وې، نو ورته وی چې هلاک شي تاسو ته د دې ګیرې خریلو چا حکم درکړی دی؟ نو هغوی ورته په جواب کې وی چې موږ ته خپل بادشاہ کافر بادشاہ هغه دا حکم را کړی دی چې تاسو ګیرې کلې کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخ واړولو، دی ورته سلام هم کړو، د سلام جواب یې ورنکو، بل طرف ته بیا سلام یې وکړو، نو بیا ته نبی علیہ السلام مخ واړولو، سلام جواب یې ورنکو. نو هغوی دا وی چې ته خو رحمت للعالمین یې او ته کریم نبی رحیم نبی او تاج کوم دې موږ ته د سلام جواب امرانه کو، یو طرف ترانه مخړې بل طرف ترانه مخړې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مخ پسو جوړولو چې هغه ګیره کله کړي وي او هغه ته دا بدعا وکړه چې هلاک شي تاسو ته د ګیره کلولو چا حکم درکړي دي. نو هغه وته په جواب کې چې موږ خپل بادشاہ حکم را کړی دی. نو نبی علیہ السلام ته په جواب کې وی چې ما خپل الله دا حکم را کړی دی چې ګیرا وګدګه او بریتونه کټ کا. نو دا د نبی علیہ السلام خیره صرف د اغوی د پاره نه چې هغه ګیره کله کړي وي راغی ته دا خیره لګي، بلکې چې څوک د قیامت پورې راضی انسانان او ګیره خړی نو دا خیره د ټولو د پاره دي. ځکه چې ګیره کلول چې دی دا دومره غټ جرم دی، غټه ګناه ده، عظیمه ګناه ده چې د دې په باره کې نبی علیہ السلام دا فرمایي چې ګیره خریلو باندې د الله لعنت ده. او یو دی کې دا فرمایلی چې ګیره خریلی د خپل کورونو نه بهر ته وباسي، کور کې دی مپرېږدئ،
بل ځای کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دی چې څوک ګیره کلوي نو هغه زما په زړه باندې خنجر چلی. نو د دې په باره کې چې کوم دی دا معلومات تاسو کولی شئ، دا د حدیث او د قرآن په رڼا کې دا خبرې دي، دا د خپل ځان نه دي. د دې علماو نه تاسو معلومات وکړئ، د دې په مدرسو کې لاړ شئ، د دې فتوا باقاعده تاسو ته میلو شي چې ګیره کلی چې دی ګیره خریلی دا د نبی علیہ السلام په زړه باندې خنجر چلی. او بله خبره په دې کې دا نقل شوې ده په کتابونو کې، تاسو د دې معلوماتو کې او دا د حدیث او د قرآن په رڼا کې دا خبره عرض کوم چې د قیامت په ورځ باندې به ګیرې خریلې شرمسار وي. د دې به دا یو په هغه وخت کې ترتیب لکه داسې به وي، دې به ښځې به سړو ته شړي او سړي به ښځو ته شړي. لکه د فوټبال په شان باندې پارسل کېږي، لکه څنګه چې فوټبالي یو بل ته پارسل کوي یا اولی راولي، دغه شان به د قیامت په ورځ باندې دا ګیرې خریلې ښځې سړو ته شړي او سړي به ښځو ته شړي. نو څومره غټه د شرم خبره ده چې د قیامت په ورځ باندې اولین آخرین څومره چې د آدم علیه السلام نه والی تر قیامته پورې انسانان راغلي یا هغه ټول په کروڑونو به وي، هغه خلکو کې دې لیکلی شي او دې پارسل کولی شي او دته چې کوم دی یو طرف ته دیکي بل طرف ته دیکي، سم یو د شرم خبره وي. نو د دې شرم نه چې کوم دی بچ کېدو لپاره دا ضروری ده چې کم خلک ګیرې کوي هغه د دې ګناه نه باز راشي او ګیرې اوږدې پرېږدي او خپل بریتونه په کینچی باندې کټ کړي یا چې کوم دی په ماشین باندې کټ کړي، لیکن د بریتونو د کټ کولو کوتراولو چې کوم دی حکم دی او د ګیرې اوږدولو حکم دی. څومره چې سړی ګیره اوږدوي نو د هغې ګناه نشته، او که چېرې د موټي نه زیاته څوک کټ کوي د هغې اجازت شته، هغه جایز دی. خدا چې څوک انګریزی ګیره جوړوي لکه د موټي نه زیاته وړه ګیره جوړوي په کینچی باندې نو دا حرام دی. او دې نه علاوه چې په 40 قدمو کې دا خلکو خبره مشهوره کړې ده چې 40 قدمه کې ویښته په نظر راځي په مخ باندې نو دا ګیره چې کوم دی صحیح ده. دا بالکل منګړت خبره ده، دا د شریعت نه خلاف ده، دا د نبی علیہ السلام د ارشاداتو نه مخالفت ته، ځکه چې ګیره نبی علیہ السلام پورا فل ګیره چې کوم دی فرمایلی ده. په کینچی باندې زیاته کټ کول د حد نه دا حرام دی، دا ګناه کبیره. دا خو د خریلو نه هم زیاته ګناه ده، ځکه چې دا په ګیره پورې مذاق کول دي، بعضې خلک پکې ډیزاینونه جوړوي، نو دا ټول حرام دي. دا خو په خپل دین پورې ټوکې کول دي، دا خو په پیغمبر پورې ټوکې کول دي، دا په خپل الله پورې ټوکې کول دي، په دین اسلام پورې ټوکې کول دي. نو دا مسخره او ټوکه چې دا خو د منافقانو ترتیب وه چې دوی به په مسلمانانو پورې مسخرې کولې، د مسلمانانو په هغه ترتیب لکه هغې په هغه طریقو پورې خنداګانې کولې، په مسجد نبوي کې به شپېلي وهله. نو دا ټوکې مسخرې چې دا د مسلمانانو سره زیبا نه دي، دا خو د کافرانو رویه ده، دا د کافرانو ترتیب دی، دا د یهودیانو ترتیب دی او دا د منافقانو ترتیب دی چې څوک په دین پورې ټوکې کوي. او دا ګیره خریل او ګیره وړول چې د حد نه زیاته دا په دین پورې مسخره ده. او ګیره خو شعار اسلام دی، لکه څنګه چې بیت الله سره خوا کې صفا مروه هغه سعی ده او د حج په موقع کې هغه سعی خلک کوي، نو دې ته څه ویلي دي؟ من شعائر الله، ان صفا والمروه من شعائر الله. صفا او مروه چې کومه ده دا د الله پاک د نشانو نه یو نشانه ده. دغه شان چې څنګه صفا مروه ته شعائر الله ویلي، نو دغه رنګ چې کوم دی ګیره شعار اسلام، دا د اسلام نښه ده، دا د اسلام انتخابي نشان دی، دا د مسلمان انتخابي نشان دی. نو دا د اسلام نښه لرکول چې دی دا څومره غټه ګناه ده. او بله دا چې حدیث کې راغلی دی
چې ګیره خریل چې د هر آن په ګناه کې دی 24 غنټې په ګناه کې دی په اودو کېدو په وخت کې په ګناه کې دی په او منځ کې هم په ګناه کې دی په ذکر او تلاوت کې هم په ګناه کې دی بیت الله کې طواف کوي هم په ګناه کې دی حتی چې په بیت الله باندې 120 رحمتونه 24 غنټې راوړيږي په هغه خلکو باندې چې څوک طواف کوي لیکن چې څوک ګیره خریل پاغي کې طواف کینو پاغه باندې رحمت نشته بلکې لعنت ده ځکه چې نبی علیہ السلام او فرمایل چې ګیره خریل باندې د الله لعنت ده نو چې ګیره کله کړیو د طواف کینو پاغه باندې رحمت نشته ده لعنت ده نو د دې لپاره چې کوم د دې لعنت نه ځان بچو او حاجی عبدالوهاب صاحب نما پخپل باندې په یو بیان کې الله پاک دغه قبر د نور نډک کی رحمت الله علیه هغه دا په یو بیان کې زما پوړان یو فرمایل د روزې میاشوا وی ګیره خریل د الله پاک د رحمت نه لره دی الله د رحمت نه محروم دی نو یو سړی چې د الله د رحمت نه محروم شو دا کوم لار شو او یو سړی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لاس واغشته وی چې دا ګیره خریل چې دی دا زماج کم دې پزړه باندې چړې راکاږي نو د نبی علیہ السلام سره سره رویه وکړه د چې کم دې او بل دا حدیث کې راځي مولانا احسان صاحب د کراچۍ په اجتماع کې دا خبره کړې و چې د نبی علیہ السلام دا سنت مبارک دا ګیره چې وخت کم دی دا دومره سپک شو چې دا نایان چې کم دی کټ کی او بیا چې کم دی دا ګیره خریل چې کم دی دا پلیزر باندې کټ کی او په کډرو کې وایي او پنالو کې وایي پسخادان نبی علیہ السلام د طریقې او د نبی علیہ السلام دا سنت چې کم دی دومره سپک شو او دومره چې کم دی حقیر شو چې خلک چې کم دی لری کوي او په کم ځای کې غورځي په کډرو کې پنالو کې ځکه چې وخت نای چې دی هغه اکثر غورځي نو هغه ټول په ګنده ځایونو کې ورسي نو دا د الله پاک د رسول به حرمتي دا چې څوک ګیره کلیا نو څوک دا غواړي چې د خپل نبی به حرمتي وکم او د نبی په زړه د خنجر چلوم صحابه کرامو ته وګورئ دا هغوی ژوندۍ وګورئ هغوی خو بدام نه گواره کول چې د نبی علیہ السلام په کور کې ناس وي او په خپه کې ازغې مات شي نو هغه خدام نه برداشت کول او مونږ نن چې کم دی ګیره کلو د نبی علیہ السلام په زړه باندې چړې راکاګو څومره د افسوس خبره ده څومره د غم خبره ده او چاته د دې اړو احساس نشته فخر سره چې کم دی ګیره کلی او یو کس خو ماته وی چې دینه ګیره خریلی چې کم دی دار وګوره مخکې سب کې کیا او کم ګیرو والا اکثر چې کم دی په مانځ کې نه او دا واغه نو دا د ګیرو صدقه شو نعوذ بالله نو هغه ته ما جواب دا ورکو چې دا خو شیطان چې کم دی تاسو مخکې سب ته دا کوي هغه خو دا ویلی چې را اسم د نبی علیہ السلام په زړه باندې چړې راکاږي نو د دې منځونه کدي مخکې سب کې ودرېږي نو څه فائدہ او کدي چې کم دی د قران تلاوت کوي نو څه فائدہ کدي روزي نيسي نو څه فائدہ نو شیطان په دې اعمالو باندې دی خب یعنی مخکې کړی دی حتی چې تهجد هم کوي نو شیطان وی چې تاسو کوي کنه ځکه چې یو خوا تاسو نیکی کوي او بل خوا د نبی علیہ السلام په زړه باندې خنجر چلوي ګیره کلوي نو هغه ارس تاسو چې کوم دی ضایع کوي خپل هغه تاسو سمندر ته نیکی کول او دریاب ته غورځول د دې خدا مثال شو نو دې لپاره خپل اعمال محفوظ کول غواړي نو د دې خبره لګه احساس پزړه کې پیدا کوي چې د نبی علیہ السلام زړه چې کوم دی مدو کا وای نو دا نظم دی دا غوري دا مفتی صاحب په فرمایش باندې نه حد اسلام ګر واجب